أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة إسراء شروع ده. رب کریم فرمائی وقضى ربك فیصله کړی دا ربستا، یعنی امر ربک امر کړی دی ربستا، یا معنا داسې وکړه والزم ربک لازم کړی دی ربستا، یا واوجب ربک واجب کړی دی ربستا. څه شی دغه خبره واجب کړی دا الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوئ الا مگر ایاهو د دغه ذات عبادت وکړئ د الله تبارک وتعالی. د مخلوق عبادت پرېږدئ، د بوتانو عبادت پرېږدئ، د یو الله عبادت وکړئ. نو متوجه شئ دا څه شی شو؟ دا حق الله فرض عین درجه شو. دا اوس حق العباد بیانیږي چې د فرض عین درجه ده. کله چې الہ العالمین د خپل عبادت ذکر کوي هر چیرته متصل د والدینو ذکر کوي چې دې سره تاسو احسان کوئ، ښېګړه کوئ، نو حق العباد ذکر کیږي. وبالوالدین احسانا ای واحسنوا بالوالدین احسانا، مور او پلار سره ښېګړه کوئ په ښېګړه کولو سره. نو دا درجه د فرض عین شو په حق العباد کې. حق الله بخي الله خپل حق، خو حق العباد نه بخي. نو متوجه شئ د والدینو احترام کوئ، دا فرض عین دی. اما یبلغنک اوس وضاحت کوي د حق العباد رب کریم. کچره ورسیږي اما یبلغنک کچره ورسیږي مخاطب عندك تاسرا الکبر بوډاوالی لره څوک ورسیږي؟ احدهما یو د دې دواړو نه مور او پلار نه ورسیږي، او کلاهما یا دا دواړه ورسیږي مور او پلار ستاسو. نو فلا تقل لهما پس موایې دې دواړو لره مور او پلار لره اوفن اوف قدر موایې رب کریم فرمایي. ولا تنهرهما مرټ دې دواړو لره رب کریم فرمایي ولا تنهرهما مرټ دې دواړو لره مور او پلار لره، یعنی سخت الفاظ په خبرو کې ورته موایا، سخت خبرې مکوه، نرمې خبرې کوه. ګوره دا خطاب پیغمبر علیه السلام ته د خو امت ته ویه. په دغه ټیم کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم والدین خو حیات نه دي، وفات دي. پیغمبر علیه السلام ته ویه چې تا سره ورسیږي احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه مور او پلار. نو فلا تقل پس موایه لهما دې دواړو لره مور او پلار لره اوف قدر. مراد تینا امت ته ګوره، مراد دا خطاب ټولو ته دی، انسانانو ته دی. پیغمبر علیه السلام ته وی او مراد تینا امت ته. نو اوف معنا بعضې مفسرین وسخ الظفر خلیل صاحب ویه په عربی کې دا نوک کې چې کوم ګند جمع شوی دې ته ویلی کېږي اوف. یا بعضې مفسرین وی وسخ الاذن په غوږ کې چې کوم خیرې جمع شوی دې ته ویلی کېږي. اکثر خلک دا بد ګڼي، کرکه ترې نه کوي. نو معنا دا لا تقل لهما اوف قدر موایه، یعنی سپک او حقیر نسبت ورته مه کوه. داسې خبره چې د حقارت وي، سپکه خبره دې ته مه کوه. او بعضې مفسرین ظاهري معنا اخلي اوف قدر ورته مه کوه. اے انساناتو چې کله بیمارې نو د مور او پلار په مخ کې اوف قدر مه کوه، ځکه چې هغې بیا غمجن کېږي. فلا تقل لهما پس موایا دې دواړو ته رب کریم فرمایي اوف قدر موایا. ولا تنهرهما مرټه دې دواړو لره وقل لهما وایا دې دواړو لره قولا خبره کریما منا لینا نرم خبره، خسته پستې خبرې ورسره کوه. رب کریم فرمایي واخفض مانا لین نرم کو ټیټ کا لهما دې دواړو لره جناحکا څانګې خپلې الذل د عاجز من الرحمت د رحمتنا، یعنی د کبر انداز ورته مخ کاره کوه چې مخې ته یې ناستې دا واخفض ټیټ کا، یعنی دا وږي ورته ټیټ کا، عاجزۍ انداز کې ورته کېنه. هسې نه چې مور او پلار دی دا ونه وایي چې زما زوی متکبره دی، تکبر انداز کې ورسره مه کېنه. یا وحفظ من لین نرم کو ټیټ کا لهما دې دواړو لره جناحک جانبک څانګې، یعنی الذل د عاجزۍ. لا تمتنع عن شیء احباه، بعضې مفسرین وایي
داسې شی تېنه مه منې کوه چې دی خوښ ګڼي مه منې کوه تېنه. او رب کریم فرمایي داسې دعا ورته کوه وقل وایا رب رب زما ارحمهما رحم وکړي په دې دواړو باندې مور او پلار زما باندې کما لکه څرنګې ربیانې چې تربیت کړی دې دواړو مور او پلار زما صغیرن په ورکوټوالي کې لکه څنګه چې په ورکوټوالي کې ما باندې رحم کړی تربیت یې کړی لا تو په دې باندې اوس رحم وکړي. وګوره په ورکوټوالي کې 9 میاشتې مور ګرځولی څومره سختي تیر کړي د پیدایش په وخت کې بیا صفایي درته کړې ده هر قسم صفایي درته کړې ده هغه وخت رایاد کا او متکبره کېږه مه غاوره کېږه مه که نه مخکینی وخت دې یاد کا شپې به دې ژړله مور به دې خوب نه پاسېده څومره تکالیف یې تیر کا. رب کریم فرمایي ربکم رب ستاسو چې دی عالم و علم لري بما په هغه څه باندې فی انفسکم چې په نفسونو ستاسو کې دی چې کبر دی علوه ده په دې باندې رب کریم عالم دی. پلار و مور مو زاړه شي او تاسو ځوانان یې رب عالم دی چې ستاسو په نفسونو کې څومره هوا ده څومره هوا کې تاسو نو مه کوئ داسې مه کوئ. رب فرمایي ربکم رب ستاسو چې د عالم و علم لري بما په هغه څه فی نفوسکم چې په نفسونو ستاسو کې دی ان تکونو که چیرې شئ تاسو صالحین نیکي کوونکي د مور او پلار سره فإنه پس یقینا د الله تبارک و تعالی کان دی للأوابین منا للراجعین د پاره د هغه چې رجوع کوي من الذنوب د ګناهونو نه یعنی راجع الى الله ته رجوع کی غفورا بخون کې دی بیا دې لره چې نیکي کوي مور او پلار سره. وآت ذا القربى ورکوي خپل خپلوانو لره وآت ورکوي ذا القربى خپل خپلوانو لره حقه حق داغي والمسكين او مسكين لرا مسكين ته هم ورکوه حقا. واما السائل فلا تنهر رب کریم فرمای سائل مرټا سوال کوونکې که څه در سره نوي بس ورته دعا راته وکم. وابن السبيل ورکوه لازم د لارې مسافر. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې خاوند قرابت وي عاجز وي غریب وي فقیر وي نفقه ورته ورکه خرچه ورته ورکه. یا وآت ذا القربان مراد یعنی صل رحمی ور سره کوه دا صل رحمی مکټ کوه. رب کریم فرمای ولا تبذر فضول خرچی مکوه انسان ولا تبذر فضول خرچی مکوه تبذیرا په فضول خرچی کولو سره داسې مکوه. اسراف او تبذیر کې فرق دی ګوره ښه. اسراف هغه چې زیات مال لګي مطلب میلمه دی راغلی د دومره انتهایی تکلفو کې حد نه تیری وکړي نو دا اسراف شو. رب کریم فرمای کلو واشربو خورئ وسکئ خو ولا تسرفو اسراف مه کوئ انه لا يحب المسرفین بری تعالی مسرفین نه خوښوي. او بدر ولا تبذر فضول خرچی مه کوه. بدر څه ته ویلی کېږي په ناروا کارونو باندې چې مال لګي فضول خرچی په غیر سبیل الله باندې مال لګي دا بدر دی. یعنی ولا تبذر فضول خرچی مکوا یعنی لا تنفق مالک فی المعصیه مال دی منفق کوا په گناهونو کې دا مال ملګوا. اوس چې څوک په دې فضولیاتو کې دا مال لګي هغې د پر الله سوی دا څوک دي. ان المبذرین یقینا هغه کسان چې اسراف کوونکي دي یعنی فضول خرچی کوونکي دي هغه چې څوک فی غیر حق الله په نارواو مال لګي کانو دي اخوان الشیاطین اخوان الشیاطین دي ورونو د شیطان یعنی امداد کوي د شیطانانو سره. وکانه الشیطان او د شیطان لربه د پاره در خپل کفورا زیات ناشکره. اوس په دې آیات کې الہ العالمین وایي که تا ته خپلوان راغلل او څه درنه غوښته او تا سره نه نو ډېر ښایسته نرمې خبرې دې ته کوه. داسې مه وایه چې زمڼه نشته ما سره نه ورته ووایه چې زما مال بند دی هغه چې را خلاص شي نو بس زه بیا تا ته څه درکمه. و اما تعرضن که چېر اعراض کې د دینه عنهم د دینه مسکینانو نه یا خپلوانو نه. رب کریم فرمایي ابتغاء رحمت ابتغاء من انتظار رزق د انتظار د رزق من الله د جانب د الله نه. داسې اعراض کې چې ورته بس صبر راشي زه به درکومه ترجوه چې امید ساتي د هغې
ترجوها چې امید ساتي د هغې څه به راشي راته مال. نو بیا دا مه وایه ورته چې زه نشته تیزه خبره مه کوه. الله وایي فقل لهم پس وایه دی لره قولا خبره میسورا منه لینا نرمه خبره ورته کوه. ورته خفه کېږم مه څه پیسې مې بندې دي چې هغه راشي زه به تاله درکمه. ولا تجعل مگر زوه یدک لاس خپله مغلولتن کلک نیولی شوی تړلی شوی. مغلولتن منه کلک نیولی شوی تړلی شوی. الی عنقک تر سټ پورې داسې مه کوئ. کنایه د بخل نه ده یعنی ځان بخیل مه جوړوه چې بلکل لاسونه دې تړلی وي. خلک وایي که نه هلکه لاس دې تړلی دی جیب ته بلکل نه ورځي لاس دې کنایه د بخل نه ده. ولا تجعل مگر زوه یدک لاس خپل مغلولتن کلک نیولی شوی تړلی شوی. الی عنقک تر سټه پورې. ولا تبسطها مه فراخوه دې لاس خپل لره په نفقه کې په خرچه کې کل البسط په تمامه فراخۍ سره. پس بیا به فتقعد پس بیا به کینې ته ملوما ملامته کړی شوی. خلق به دې ملامته کوي خپل ځان به دې ملامته کړي. محصورا منه نادما پښیمانتیا کوونکې داسې مه کوه. ان ربک یقینا رب ستا چې دی یبسط الرزق فراخی رزق لره لمن یشاء چا لری چې اراده وشي ویقدر من یضیق تنګی د چا لری چې اراده وشي. انه یقینا د الله تبارک وتعالی کان دی بعباده په بندگانو خپلو باندې خبیرا خبردار دی بصیرا بنا دی پیجنی چاله امتحانا زیات ورکی چاله کم ورکی امتحانا. ولا تقتلوا موجنی رب کریم فرمای اولادکم لورگان خپلی موجنی خشیت املاق د یری د فقرنا. املاق مانا فقر د فقرنا املاق مانا فقر ته ویل کی. نحنو مونږ نرزقهم روزی ورکو دی لوریان استاسو ته و ایاکم خاصتاسو ته هم روزی مونږ درکو. الله وی ان قتلهم یقینا قتل د دې بناتو کان د خطئا منا ذنبا گناه کبیرا لویا. رب کریم فرمای ولا تقربوا الزنا من نزدیک کیږئ تاسو زنا ته ښکاره زنا او پټي یارانو ته هم من نزدیک کیږئ. انه یقینا دا زنا چې د کانه د فاحشتا فاحش کار دی ډیر غلط کار دی شریعت کې هم بد ګڼلی شوی دی عقل هم بد ګڼي. وساء او ډیر بد دی سبیلا د جهت د لارې نه عرفا او عقلا ډیر بد دی. رب کریم فرمای ولا تقتلوا مقتلوی تاسو النفس نفس لرا نفس مؤمن د مؤمن نفس مقتلوی التي اغا نفس حرم الله چې حرام کړی الله تبارک وتعالى قتلها چې قتل داغي الا مگر قتلوی بالحق په حق سره چې مرتد شي بیا قتل روا دی یا رجم دی چې واده کړی سړی واده کړي زنانه زناو کې رجم په دې باندې بیا روا دی یا قصاص شو. ومن هغه څوک قتل چې شهید کړی شو مظلومن پالکون د کې چې مظلوم و ظلم ورسره وکړو فقط په تاکید سره په تحقیق سره جعلنا ګرځولې مونږ لولیه وارث مقتول لره سلطانا دلیل عذر او حجت د وجلو د قاتل فلا يسرف پس اسراف بنه کیدین دا وارث فی القتل په قتل کې اسراف داسم التویل چې سلطانا دل مو دلیل ګرځولې ده که خوخی او دی وجنی ده او که خوخی دا وارث که خوخی دیت دتینه واخلی او که خوخی معاف دی کی او فلا یسرف پس اسراف دی نه کوي فی القتل په قتل کې یعنی وجل یو کس دی او ته وجنې بل جاهلیت کې دا رواو هغه مضبوط سړی به وجلو دی کی چې کوم ذی شرف انسانو هغه به وجلو مخور انسان به وجلو دا هغه قاتل به نه وجلو نه بری تعالی وی دا سم کویا فلا یسرف پس اسراف مکوي تاسو فی القتل په قتل کې انه یقینا شان ده کان ده دا مقتول چې کوم ده منصورا مدد کړي شوی ده په دنیا او آخرت کې یا هغه څوک چې دویم مقتول ثانی ده بیزای قتل شوی ده یا غیباره کې د دې مدد کړي شوی ده یا بعض مفسرین ولید مقتول وارث داغي مدد کړي شوی دی خو انه یقینا دا مقتول دا اکثر مفسرین وي دا مقتول چې په ظلم باندې چې قتل شوی دی کان دی منصورا مدد کړي شوی مدد شوی دی د سره یعنی څنګه مدد یا بدیت اخلي یا با قصاص یا به معاف کیه
ولا تقربوا منزدې کېږئ تاسو الله مال الیتیم مال د یتیم لا الا مگر بالتي باغه طریقه باندې نږدې شي احسن چې هغه ښایسته وي یعنې چې حفاظت یې کوئ حتی تر هغه وخته پورې حفاظت کوئ د دې مال د یتیم یبلغ چې ورسیږي اشده قوت د ځوانۍ خپلې ته بعضې وایي چې 15 کالو ته بعضې وایي 18 او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې 25 کالو ته ورسیږي دی بیا د ذهن قوي شي دی پوهي دا بېځایه بیا خرچې نه کوي و اوفو وفا کوئ تاسو بالعهد په وعدو باندې ان العهد یقینا هغه څوک چې ماتوي وعدو لره ناقض العهد کانه دی دغه انسان مسؤوله پوښتلی شوی تپوس به ترېنه کېږي